چې ایران چې ختم کړي نو ښه ده. شیعهګانو سره اختلاف کول یا د ایران د شیعهګانو سره اختلاف د دې هرګز دا مطلب نه دی چې موږ یهود او اسرائیل سپورټ کوو. یهود سپورټ کول، اسرائیل سپورټ کول دا د ایمان د زوال علامت دی. په دې دور کې په دې څه حالات کې بعضې خلک اوس هم د ایران مخالفت کوي، د شیعهګانو مخالفت کوي. دغه اهل کتاب خو دي، دې وجې نه ایران سپورټ کول دا لازمي دي. ګوره مغربي ممالک دا را یوځای شو، امریکا وه، کینیډا وه، نیوزیلینډ و، دا ملکونه را یوځای شو د افغانستان د ختمېدو دپاره، د عراق د ختمېدو دپاره، دارنګې د یمن د ختمېدو دپاره دا را یوځای شوي وو مخکې، لیکن الله رب العزت دوی له شکست ورکړ. په دې دور کې اوس هم تاسې وګورئ امریکا دا د اسرائیلو کلک سپورټ کوي. که دا اسرائیل د دې امریکې نه لرې شي، دا سپورټ یې نه کوي، نو اسرائیل دا انتهایی کم خلک دی. یهود په مخ د ځمکه باندې اسرائیل تقریبا 82 لاک دا ټوټل دغه کسان دي، 82 لاک. او ایران تاسو وګورئ نو ایران آبادي دا 8 کروڑ 30 لاک کسان دي، 8 کروڑ دومره آبادي ده، دومره خلک دی پکې. په ټوټل صوبو په اعتبار سره تقریبا 31 صوبې دي، په هره صوبه کې خپل یو مرکز دی. دومره غټ یو ملک دی ایران، او دا د ډېر پخوانۍ زمانې نه، ډېرې زمانې نه دا د چا غلامان دي نه،